کل تاسو ته طوفان ملي کې کو چا درته ویلو چا درته ویلو اسلام نو دې وڅ چې په دویم ځل وایو نه لکه ته او دې شپږم ولا ته طوفان ملي کې څه کلمه ویلې هیڅ ختم کړی دا ولې علیہ السلام قصة حضرت شعیب علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. حضرت شعیب علیہ السلام چې دی نو دا د مدین اوسیدونکی و مدین او دا د ابراهیم علیہ السلام او د لوط علیہ السلام نه لږ موده بعد په دې مدین ځای کې آباد شو. دا بحیره احمر چې ورته وایي د دې په غاړه باندې یو ملک دی اوس د اردن په نوم باندې یاد دی. د دې خواته یو کلی و مدین دا اوس چې کوم مدین کلی خمل دی دا نه مدین دغه وخت ځان لري. دې قوم کې یو دوه کمزوریان راغلي وي. یو خو شرک دی شرک د الله توحید د عقیدې په دې باندې شرک عقیدې لري. خو دویم په انساني حقوقو کې یو بل زیاتې کوي هغه دا چې په ناب تول کې به کمې کو څنګه چې موږ پر پاکستان کې اوس شروع شوی ډیر زیات پاکستان کې عام او کې دې په ټوله دنیا کې خو زموږ چې پاکستان کې نظر دی رام چې ته چانه د 100 روپو د 100 روپو شیز اخلي نو شل خو به دغه اسم کټ کړي. مثلا تاسو یو ورځ وګورئ راوړی کنه نو باغی لیکلی 25 کیلو نو چې ته کم دغه ته وی چې دا 100 کیلو دا نو لیکلی په 25 دی خو دی په کې شل کیلو او بره په جوړی کړي 25 کیلو دغه شانې تا ته وې د من نو ته من منګ ته 50 کیلو ته وای نو چې راوړی هغه 40 کیلو. دغه شانې چې کله دفتر ته لړ شي بل دی چرته بل پاس کې خپل نو ولته سرکار نه پی راوځي سل نو چې بیا تعالی پیسې درکې نو پیسې به درکې 15 پیسې او یا اتیا ته بل کې دا نورې وې دا نورې کمیشن ده د څه شي کمیشن ده د جیر افسران نو افسران د څه غول تنخواه نه لیسو علي خدا پکې هم دینه ګوره دا د نمبر دی استادان دی بابوګان دی الکان دی نمبر یې علي نو سړي په سوال غلط لیکلی استاد بوله ورکې سل دغه چې دی ول 100 روپۍ ورکړي او بل وجه کم دې سل سوال نمبر به لیکل سوال نمبر به لیکلی خو اخلي 50 ولې دغه چې هغه استاد د پراټې نه راو نن دا ټولې خبرې پکې ټل نو دا په هغه زمانه کې دا وړې وړې خبرې نه په ملکی سطح لکه څنګه په ملک او دا رحم یو کلچر دی الله دې زموږ د ملک پاک کی دغه چې عذاب سره په چړای مخامخ کی. نو شعیب علیہ السلام په قوم کې مداړه بد انتظامی شروع کرپشن وړي چې کرپشن نو شعیب علیہ السلام ورته الله پیغمبر کو چې تلار سودا قوم نو شعیب علیہ السلام خلقو ته د الله په حقوقو کې د شرک نه د انکار او د توبې درس وکړو او د مخلوق په حقوقو کې په ناب تول کې د کمینه خلق منه اوس اهل مدین چې ونه په دې باندې د الله تعالی ډېر نعمتونه یو نعمت دا چې الله د نیر په غاړه پیدا کړ یعنی سمندر او سمندر چې په کوم ځای کې التمدی تاسو دلته ابر د کټاسيري نه ولته کټاسيري ول دا چې کټاسيري میان کنه او دا په میدان په دې خور کې چې کله پورته نو پورن الته کې موږ روډي وړم الته کې سړی میان راوړم مې کړه چې په لمبټ کې نیولې مې دا چرته نیولې ولم په دې خور کې خور میدان خور ته وګړي غړې ربي د شنه پکې اخو ته پکې دغه ته نو دا چې کوم لې کې وګړي ربي کېته میان بیا دا میان الته کې په 17-1800 روپۍ باندې باغ کیلو خرڅو نو ګور دا غي د پاره د مدن ذریعہ شو نو دغه شان دا چې په لوی پیمانه د پاکستان کې فشری چې دم د لوی صنعت خلک په دمن درلي الله په داخله د الله تعالی خلک چې دی خو په دغه سمندر په غاړه باندې میان نشي وروړي او خرڅو په لکاونه په کروڑاونه په اربو روپۍ باندې باندې نو کاروبار هم دی د مدین خلک چې دی نو د هغه مدې دا وی د الله په نعمتونو داو چې الله تعالی ولا څور کړو نهره ولا ور کړو سینه ولا ور کړو سمندر ولا ور کړو او د تجارت خلک چې بدلل نو سمندري لار باندې خلک ډېر ترانسپورټیشن کوي نو دې ته بداغې نه انکم ټیکس او دغه هم راته بورډینګ ټیکس هم راته مزي
نو پکار چې د الله نعمت ادا کی هغه بل چل کو هغه د الله ناشکری وکړه نو الله تعالی چې کله شعیب علی السلام راولېګو نو شعیب علی السلام هغه ته دغه خبره وکړه چې لکه دا پناب ټول کې کمه مکو الا تبخسوا الناس اشیاءهم او کل کېل پیمانه پوره ورکوي د خلکو حقونه مو هي د قوم رد عمل سو قوم شعیب علی السلام ته ښه تاب منځونه کول او تم تر منځونه خبرې کین ودی د موږ په دکاندارۍ کې امکار شه په سیاست کې امکار شه اوس بستا په طبيعت باندې موږ فوج ورتي کو ستا په طبيعت باندې موږ دکانداري کې ستا په طبيعت باندې موږ بانکینګ کو اصلاتک یامرک ان نترک ما يعبد اباؤنا استدا مستقدمه مجبور کوي چې موږ د خپل پلان نه کا عبادت طریقه پریدو او بل چې موږ د ستا په طریقه باندې تجارت کو یو خبره وته وکړه یا به من شیدا کار نه بنکه هو یا به موږ غره خراب او دا خرج د قبيله دي د کيوا دی موږ به تا ته کتلی وي تا طرف موږ کار کتل ٹھیک شو نو دی دا نو الله تعالی د شعیب علی السلام د قوم چې کم نیکان خلق داغي مدد یو او مدد دې چې وکړي چې کوم خلق د دین نه منع کېدل نو الله تعالی پاغي باندې سره ولا عذاب پیراوستو شعیب علی السلام بیا غي ته ولاړ و امړو تاکلو ته در پاسه شعیب علی السلام داغه ملګری چې کوم لګ دی روا بچ شعیب علی السلام بیا قوم ته ولاړ ورڅنګ ما د تقرن نه کول چې مکه وي او تاسو نه صبر لرئ نو څنګه ځخونه وکړو کنه ها ځخونه وکړو کنه دې کیسې نه موږ ته سبق حاصل شو د دې کیسې نه موږ ته دا سبق حاصل شو چې پیسې ګټي په ډیروالي په ذمہ ځای په حلال په ځای ډیر چې سره ارسونه وګټي بیرته په لپاسه بار کی او لکه چې حلالي نو چې ستاسو رزق په پوره شي د مرګ پورې بدی وشي د مرګ نو څه بیا ډوډۍ ته ضرورت نشته الکه د مرګ نو څه ګاډي ته ضرورت شته ډوډۍ ته ضرورت شته بنگلې ته ضرورت شته پارټي ته ضرورت شته نه لکه دې رسو ضرورت ده د خپل دنیا د نیک اعمالو د حلال رزق د حلال کمای د دې قصې نه موږ دا سبق حاصل شو چې حلال روزي ګټه خوا کا غرض نه کمای او د حرام رضان ساتي کا غرض نه ډېرې د حرام رضان ساتي او په خپل معاملاتو کې بیمانی مکوئ معاملاتو کې څوک بیمانی کی هغه د عذاب سره مخامخ کیږي نو راځي دا قصه په قران کریم کې دې په ذکر ده په سورته اعراف آیت نمبر 25 کې ذکر ده دغه شان په سورته اعراف 88 کې ذکر ده دغه شان په سورته شعراء کې ذکر ده په سورته هود کې ذکر ده او دغه شان د سورته هود او د سورته اعراف نه علاوه په سورته شعراء کې آیت نمبر 125 کې ذکر ده هود شعراء اعراف دریوونو سورتونو کې دا قصه ذکر ده راځي چې اټول ایتون رايو دیکو نو غيو دی وته وګوره وښي اعوذ ذفنا وعلم بالله ذل تر من الشیطان اذ شیطان الرجیم رټلې شوینا بسم الله شروعكم فنم الله الرحمن چې ډیر زیات مهربان دی الرحیم همیشه مهربان دی و الى مدین امر علیګلو مدین ته اخاهم رور دغی شعیب علیہ السلام قال شعیب علیہ السلام ویلو خپل قوم ته یا قوم اذا ما قام اعبد الله عبادت وکید الله تعالی ما لكم نشرت من اله معبود غیر الله الله قد جاءتكم يقينا رال تبينة واضح هدايات من ربكم ده طرف تاسونا نو فاوفل كيلا پورا کوي پیمانه ول میزان او تلل ولا تبخسوا الناس مكم وإذا خلقنا اشياءهم سيدنا داغي ولا تفسدوا مخبر وي فساد في الارض پدمکه کې بعد اصلاحها رسل اسلانا ذالکم خیر لكم دا بس د پر ډېر خي ان كنتم مؤمنين کتا مؤمنان ولا تقعدوا مكني خلق بكل صراط فهر لار توعدون چې تاسو يروي خلق او مال دې تختوي وتصدون او بندوي خلق ان سبيل الله د الله دلارن من هغه خلق امن چا چې ایمان راوړي به په دې الله وتبغونها او تاسو لټوي عوجن کوواله واشکروا یاد کې اذ کله چې انتم وای تاسو په خوا قليلا لك فكثركم وسلا ډېر کړی وانظروا ګوره کې پکانه سرنګي واقبت انجام المفسدين د فسادیانو وان كان طائفه منكم او ان كان او کچر تی طائفه وړل منكم تاسونا امنوا ایمان وروړو بالذي باغ پیغمبر او باغ تعلیمات ارسلت به جدرا لګل شیم دغه د قرولو د بارام وطائفه نو بلړل د سیلم یؤمنو چې ایمان نه دروړي نو دوړو ته مچ پس بیرو صبر وکي حتا تر يحكم الله صبر وکي مطلب کوي چې تم خوخي ها تاسو ایمان نه راوړل د نور ایمان راوړل نو بس پته بولګي حتا يحكم الله بيننا وبينكم الله بزم غوستاس پمه کې فیصله وکړي تاسو په حق کوم پناه په حق باندې وهو ذل خير الحاكمين بهتر فیصله کوونکی قال الملأ والسرداران الذين سرداران استكبروا شدان تبغت ويل من قومه په قوم کې ولا نخرجنك من غبو باسطا يا شعيب اي شعيب عليه السلام
والذین خلق بهم باسو امنو چا چې ایمان راوړو ما کستا سره من قريتنا زمون پرې کې لګي او لتعودن یا به واپس کېږي ته خامخا په ملتنا زمون پرې دین کې قال نو شعیب علیہ السلام ورته او لو كنا اگر چې مونږه کارین صدا کار بدلونکي قد یقینا ابترینا من بدزانه جوړ دروغ ویلی علی الله بالله باندې کذبن دروغ ان عدنا کمن غبر تو واپس شو په ملتکم استاسو دین تا بعد رست اذ کله چې نجانا بچکل مونږه الله والله تعالی من هر دغه ګندګي د شرکنا وما يكون لنا او نشی کېده مونږ لا ان نعود چې مونږ درا واپس شو بیا بده کې الا مگر ان يشاء الله چې الله سو غوړي ربنا زمونږ رب دې وسع فراخ دې ربنا زمونږ رب کل شی پارش باندې علم د علم بل سلام على الله توکلنا فالله دم توکل ربنا ادم غروا افتح بيننا افتح فیصله وک بیننا دم پمن کې او بین قومنا دم د قوم پمن کې بالحق حق فیصله وانت يا الله خير الفاتحين بهتر فیصله کوونکې قال الملأ اول سرداران الذين سرداران كفروا كافرون من قومه فقوم ددکه لئن تبعتم كتاسو تابعداري وکړه شوی بند شعیب علیہ السلام انکم غریتاسو او سرهم اذن بدغه وخت لخاسرون نقصان چتکه فاخذتهم وني ودويلر الرجفه يو زلزله فاصبحوا نشدوا في ادارهم بقبل كورن کی جات من پر مقرات الذين اخلق كذبوا جات دروغجن غنله شعیب علیہ السلام اب اشد ذک ان لك لم يغنوا دي وخنه تر کړه پیه پدې کې لګي چرته الذين اغكسانوا كذبوا چې دروغجن غنله شعیب علیہ السلام كانوا شو اغي هم الخاسرين ماغي تاوانيان دی وویل به مسلمانان ته چې تاسو وتاوانيان شي الله وی اکذ الذين اغكسان كذبوا شعیب علیہ السلام دروغجن غنله وكانوا يواغي ودي اغي هم الخاسرين هم دي تاوانيان فتولى عنهم شعيب عليه السلام كوشر دينا وقال ورث في اوازك يا قوم ذما قوم لقد ابلغت رسالات ربي ما قدرت ورسول لقد ابلغتكم ما ورسول تاس رسالات پیغامات ربي ذما درب ونصحت لكم ما خصوص خير خي ورډولا فكيف اساذب ولكم جنكي كما على قوم بدر قوم كافرين جاء كافراني والى مدين من دولك مدين تاخاهم رود شعيب عليه السلام قال غوي يا قوم ادم قام اعبد الله الله عبادت وکي ما لكم نشستاو ظفار من اله سوق الى غير وجود الله نلوا ولا تنقصوا كما مكوي المكيال فتللو پیمانه کولو کې والميزان فتللو کې اني ذا کېل دي ته ویل کسړې د سیا پشمار کې درځنې سي کړي یا رسي دو بوجي درې بوجي د په بوجو کې خدای خبر من پکې را دي کدو پکې دي ته کېل وته او میزان تر دې ته چې پتلې وتلې نو اولا تنقصوا المكيال كما مكوي په پیمانه کولو فتللو کې اني اراكم دينم تاسو بخير خیر دل ګورما اني اراكم زينم تاسو بخير په حالت کې چې تاسو یې مالدار یې خدای پاک دل مال درکړه خډر چې پیسې د نوولې پر دی خوري و اني ذا اخاف يريكم عليكم فتاسو عذاب يوم محيط عذاب د اجر دي چې بټول راګیر کی عذاب يوم د عذاب دور دی محیط چې راګیرون کړه ويا قوم اذا ما قام او فل کې مکیالا پورا ور کې په ما کې پیمانه کول ول میدان او تلل بالقسط په انصاف ولا تبخسوا مكوي كما وي الناس خلقون اشياءهم سجن داغي ولا تعصوا مگر د فلات فرما کې مفسدين فساد کوونکی بقیت الله چې حلال مال پاتې د الله طرف نه خیر نه غیر خل لكم تذپاره کم حلال مال چې تاسو سره دی بقیت الله یعنی د حرام نه علاوه چې کم مال تاسو سره پاتې دی د حرام نه دا کم چې حلال مال دی دا کم حلال مال چې الله درکړی دی چې تاسو د خپل لاس دی د خپل لاس ګټم دا بقیت الله د خپل لاس ګټه د الله طرف نه خیر لكم دا د ډیره خلا ان کنتم کچر تاسو یې مؤمنین ایمان والا وما انا نیم علیکم پتاسو باندې به حفیظ تاسو سمنټر نیم چې په زور بم ساتم قالوا غیوت یا شعیب ای شعیب اسولاتک استاد مستامرک حکم کیتا ته ان نترکا چې منګ دی فریق دما غس یعبدو چې عبادت کوي اباونا د منګ پلاران او ان نفعل یا دې منګ وکو په اموالنا په خپل مالونو کې مان شافه چې منګ ما ته نشاوه چې منګ غواړو دا د من خو غل چې من څه کول غواړو توت کو بغیر توت نه ورکو خپل مالم د چې څنګه لګوستا پک څه انك تخل انت الحليم تدير با وقار سړی الرشید او ډېر سمجدار سړی ته ډېر خو یاره ګټه د ماده او ما څه د چلو نه کې د استعمالو دي باندې استعمال قال اعوذ يا قوم اذا ما قام ارايتم ما بوهك ان كنت كچرت زيما على بينه فيواله دليل من ربي د طرف درب زمانہ ورزقني او راکړی مال الله تعالی منه د خپل طرف نرید فندې په حسب خستا وما اريد ذن غړم ان خالفكم چې د مخالفت وکم تاسو الا ما پاکار کې انهاکم چې ما منکړی تاسو نو دا غینا زره چې کار نه کوم چې تاسو مې یو کار نه منکړی او غنه دې په خپل کوم د سیمه نه لیکلی ان اريد ذما اراده نشته الا الاصلاح مگر تاسو
د خېګړې مستطاعتو د اصلاح څومره چې مې وشي او ما توفیقي او دا توفیق به نه راکړي مال الا بالله مگر الله به د الله په سر به راکړي عليه توکلت په دغې الله زما پر وسه ده او الیه دغې الله ته انیبو زه رجوع کوم ویا قوم زما قوم لا یجرمنکم اما د دینه کې تاسو لره شقاقي زما سره مخالفت ان یصيبکم اسنه چې ورتېږي درته مثل ما پشان د هغې څه اصحاب چې رسېدلی قوم د نوح علیه السلام ته او قوم د هود علیه السلام ته او قوم د صالح علیه السلام ته وما قوم لوط او نه دی قوم د لوط علیه السلام منکم ستاسو نه ببعید لري واستغفروا ربکم او بخښنه وغواړئ د خپل رب نه ثم توبوا الیه بیا توبه وباسئ د الله ته ان ربي بېشک رب زما رحیم رحم کوونکی ودود او مینه کوونکی دی قالوا هغې ورته یا شعیب ای شعیب علیه السلام ما نفقه موږ ورې نه پوهېږو کثیرا مما تقول په ډېرو هغو خبرو چې راتېږې ما نفقه موږ نه پوهېږو کثیرا په ډېرو خبرو مما هغه تقولو چې راتېوې وانه موږ لنراک یو نو تا پینا چې ته په موږ کې ضعیفا کمزوری د قامه ولولا رحتک او که دا قبیله دې نه وې لرجمناک موږ به ته په کاڼو وجلی وې وما انت او نه یې ته علینا په موږ باندې بعزیز تا وجل راته څه ګران کار هم نه ښکاري قال نو هغه ورته یا قوم ای زما قوم ارهتي ولې زما دا قبیله اعز ډېره عزتمند علیکم تاسو ته من الله د الله په دې باندې واتخذتموه او تاسو نیولې دې دا الله تعالی وراءکم شاته ظهریا الله طرف ته ان تاسو الله شاته چې له قبیله زما قبیله نه یریږي قبیله دې شری د الله په مقابله کې ان ربي بشک زما رب بما تعملون تاسو د عمل نه محیط ګرا چونکې ويا قوم ای زما قوم اعملوا کوي على مكانتكم بخبل ذ باندې اني زهم عامل خپل کار وکم تاسو خپل کار کوي د خپل کار کوم فسوف تعلمون نظر د پته برته ولګي من کم سړی چې یاتي راشي هغه عذاب عذاب یخزي الله به وشرمي ومن اوصوب اچ هو هغه کاذب دروغجن دی پته به ولګي ورتقبوا انتظار کوي اني لمعكم تاسو سره رقیب انتظار کوونکی ما تاسو زماره ناکامه انتظار کوي تاسو تباه انتظار کوونکی ما ولما کله چې جاء راغ امرنا عذاب زمغه نجینا من بچ کو شعیب علیہ السلام والذین وکسان امنوا چې ایمان دروړو ماحود هغه سره برحمت بخبل خصوصي رحمت منا دم طرفنا واخذت الذين اوني والاغكسان ظلموا چې ظلم کړو اسوه تندر کرکه فاصبحوا شو بي ديارهم بخبل کورن کې جاثمين الټا کان لک چې لم يغنوا دی وخت نه تر کړي بیا پدې کې الا خبردار بودن تباہی د مدین د مدین ولو د پاره کما څنګه چې بعیدت تباہی مقدر و سمودیان د پاره کذب دروغجن وګڼو اصحاب الایکه هغه بڼوال المرسلین په وخت پیغمبران اس کله چې قالوا لهم دي شعیب علیہ السلام الا تتقون تاسو ولې نه لګیدل الله نه انی ذا لكم صادق رسول یو پیغمبر یم امین امانتدار فتقوا الله ورګد الله تعالی نو واتیونی زما تابعداري وکړي وما اسالکم ذن غوړم تاسو علیه په دې باندې من اجر سمذری ان اجری انا د مزدوری زما الا مگر علی رب العالمین رب العالمین او فل کېل پورا ورکه پیمانه کول ولا تكونوا مکه من المخسرین د کبون کنا چې د مال کم ورکه پر دې حقونه کم کې وزنوا تلل کوي خلق بالقسطاس فتل المستقيم سیدبانه ولا تبخسوا مکم وي الناس دخلكم اشیاء او سيزون داغي ولا تعصوا مگر د فلال فلما کې مفسدين فساد فرونګي واتقوا الذي ويرګ د هغه الله نه خلقكم چې تاسو پیدا کړی والجبلة او مخلوقات الاولين بخوانين السنه قالوا اغيوي انما بشك انت من المسحرين فتا جادو کړی شوی وما انت ونيت الا مگر بشر انسان مثلنا من قشان وان ظنك من غمان نكو پتا باندې یعنی وانه نظنك من غمان کو پتا باندې لمن الغالبین چې دروغجنیه فاسقط نراوا چوالنا په باندې کې سپنی او ټوکل من السماء د اسمان نازل ان كنت كيد من الصادقين نشتنه قال غوي ربي اعلم وما رب فكر بما اغي خبر تعمل تاسو کوي فكذبوه نو اغي دروغجن وګڼو دا وخت پیغمبر فاخذهم ونودي لر عذاب يوم عذاب دوره الذله راغه توسای یعنی وریا د پیراله پای کی دم نه پی عذاب راغی انه شاندار کانو عذاب یوم عذاب دغه ور عظیم ډیر وی ان فی ذلک بشک بدی کی آیت النخلا وما كان اکثرهم او ندی اکثر الذين مؤمنین ایمان والا اکثریت په کتاب او برباسو د ایمان پکې نو وان ربک بشک استرب له العزیز ذرورم د الرحیم همیشه مهربان دی په دې قصه کې زمونږ لپاره هم څو سبقونه شیو دا چې د الله ورکړی حلال مال چې دی د هغې مال ډېر زیات بهتر دی کوم چې ډېري خو په حرام ګټلی شي دویمه خبره دا شوه چې په ناپ تول کې کمی کوونکي خلک چې دي هغه خامخا نقصان موني نن دی که سبا دی د عمل د درغمچا دی ناپ تول کې څوک کمی څوک چې کرپشن کوي یو ځل به الله رانیسي درېیمه خبره ده چې په ناپ تول کې کمی کېږي نو یو تن ته پیدا نقصان نه کېږي ټول قوم تباه کېږي د هغې سره بله خبره دې دا راله
چې د الله د لارې نه کوم خلک ته منع کوي یا پکې فقوواله پیدا کوي نو دا ډېره غټه ګناه ده دې نه ځان ساتي او بله خبره ده چې الله تعالی په چا باندې سختیانې وازمایښتونه راولي نو هر دې لپاره نه چې تباهي کړي بلکې دا سختیانې او دا ازمایښتونه دې لپاره راولي چې یو غلط کار نه دی رامنې کولو لپاره یو تنبیه ور ورکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار